او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په زمانه کې چې په دغه ختم نبوت باندې کومه پیرا صحابه ور کړی دا د صحابو نه پس تابعین ور کړی دا تابعین نه پس له تابعین او دا غین الحمدلله دا سلسله روانه د علماء ترنن زمانه پورې ډیر داسې کسان دي فدایان دي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په ختم نبوت باندې کار کا تر قیامت پورې بروانی او الحمدلله مونږم د دغه زمانه قادیانی ته نه پزړه کې نرمي ساتو محبت خو ډیره لري خبره ده بلکې علی الاعلان دا وایو چې ترڅو پورې توبه تایب شوی نی او دغه غلام احمد مرزا قادیانی ته مرتد او کافر نی ویلی او دغه ته اسلام نه خارج نی ویلی دغه پیروکار یې زمون په نس باندې کافر دی مرتد دی او د اسلام نه خارج دی دا یاد لره چې څومره خلک دوی سره دي او بیا صاحبانو تاسو دین اندازه ولګوي چې زما د نبی مبارک غوندې بڅوک شي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک شخصیت چې هغه نه روستو کومو کسانو یويشتو کسانو اعلان نبوت کړی دی دیش کسان با په دغه امت کې پوره کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي خو تاسو با هغه طرف ته توجه نه کړئ زما د حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام مبارک په شان ته څوک کې دیش نعوذ بالله خدا ډیر بدبخت خلک دي دا ډیر سپیره خلک دي دا ډیر بدقسمت خلک دي نعوذ بالله من ذلک چې یو سپیره او مردار او یو کافر انسان ته نعوذ بالله من ذلک د نبوت منصب ور کوي او داغه لپاره نبوت منصب ثابتوي